अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़े खो अवल द टोलु न मखकې ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ماته راغی د انټرویو دپاره. الله هم خوشحاله وباد ساته. زما جی عهده چې کومه ده پېښور سټي ایس ایز ا صدر فرست ډیموکریټک. نو دا خو سپټه خبره نه ده چې صوبایي حکومت کارکردګي څه ده. که دې ته وګورئ دا څومره پروجیکټس چې موجوده وخت کې روان دي نو لکه دا ټول داسې یو پروجیکټس دي چې په دې باندې لګت یې بلا شي دي او کارکردګي هغسې نه ده چې مثال دا پیسې راغې 190 کروڑ یو پروجیکټ لا 200 کروڑ بل پروجیکټ ته او دا به ټولې ګینې په دې باندې لګي. دا ټول بس هسې یو ګپ او شپې د خلکو جوړ کړی دی او یو ټوپي ډرامه جوړه کړې. زموږ اصل منشور جی د قانون بالادستي، قانون د ټولو نه بالا دی او د قانون بالادستي به مونږ ټول فالو کوو. هغه چې عام پبلک دي او کنه مطلب ادارو کې ناس کسان دي نو قانون به انشاءالله تعالی مونږ ټول یاره جی بس دا عوام چې کوم دي زه به داسې ووایم چې عوامو ته د الله تعالی سره زما هدایت نصیب کړي. کله چې عوام په یو پیج شوي نه نو دا خلک دا غټان چې کوم دي دا غټ غټ مکرمچان دا به همدغسې راځي پېټرول به ګرانېږي او 10 روپۍ به یې ګرانوي او 2 روپۍ به یې ارزانوي او بس همدغه سیسټم به پاکستان کې روان یو. د غریب سړي هېڅ قسمه څه داسې هغه ته سریلیف میلاوېدو والا ما ته خو نه ښکارېږي کم سے کم. انشاءالله تعالی موږ خو د پېښور بلکې د KPK او بلکې د تمام پاکستان هر بشعور انسان ته دا غږ کوو چې تاسو بیدار شئ او کم خلک چې په دې پارلیمنت کې ناست دي په دې پارلیمان کې او ستاسو باندې حکمراني کوي نو دا ټول تاسو سره یو غپ لګئ. مونږ غواړو چې عام آدمی راشي او په دې اسمبلی کې کینی او د دې عوامو دپاره داسې یو مثبت طریقې سره یو کردار ادا کړي چې عوامو ته داسې یو ریلیف میلو شي چې عوام خوشحاله چې عوام ووایي چې یو واقعي دا یو حکومت راغلی دی او انشاءالله زموږ پارټي فرست ډیموکریټک فرنټ چې کوم دی نو انشاءالله تعالی عوامو دپاره به او بنیادي حقوقو دپاره به انشاءالله زه د KPK او خاص کر بیا د پېښور سټي خلکو ته دا وینا کوم چې تاسو الله تعالی خوشحاله کا تاسو راوځئ میدان ته شئ څنګه چې ما وویل عام خلک راشي چې مونږ تاسو په دې اسمبلی کې کینو چې تاسو د دې عوامو د دک درد نه خبر یې لکه په معاشره کې کته وګورئ په هر کور کلي ګوند کې همدغه خلک د هغې د خبرو نه خبري د هغې د اترو نه خبري د هغې نه مجبوریانو د هغې د کمزوریانو نه خبري. نو زموږ دا غواړو چې عوام په یو پیج باندې شو انشاءالله تعالی زموږ پارټي چې کومه ده نو فرست ډیموکریټک فرنټ دا به عوامو دپاره انشاءالله تعالی یو ډېر ښه مثبت رول او کردار ده. بس الله تعالی دې زموږ د ټولو په حال باندې ورحم وکړي. دې کې غټ کردار زموږ د عمده عوامو دی. عوام لدا پکار دی چې کله جنرال الیکشن راشي نو یا خو تاسو داسې وکړئ چې بس بیخي روزئ مه اوټ چاته مه ورکوئ او چې بیا اوټ ورکوئ نو اوټ داسې یو انسان ګوري هغه ته ورکوئ چې تاسو ته پته لګي چې یاره دی به سبا موږ دپاره داسې یو کردار ادا کوي چې د عوامو ته کم فیسیلیټیز پکار دي چې هغه ورته بیا ورم کړي. الله تعالی موږ له خو که الله تعالی زموږ د پارټۍ ته الله تعالی مکور کا او چرې دلته زموږ پارټي په اقتدار کې راغه. اول خو به زه دا ووایم چې زه د الیکشن د لړولو د دې شي شوقین یم. خدای ګواه دی چې زه د دې شیزونو نه ځان لرې لرې ساتم ولې چې بیا دا عوام داسې دي چې دوی تا په یو کې هم نه پرېږدي. لکه دلته کې ډېر ښه خلک به هم راغلي بد خلک به هم راغلي الیکشن به لړو شوي خو که ته وګورې نو عوام هغې پسې بیا هماغسې بدې خبرې کوي. نو اول خو زه ټول عوامو ته دا وایم چې زه د دې شیزونو شوق نه لرم. مونږ صرف او صرف دا شوق لرو چې یو داسې یو انسان مخې ته راولو داسې یو بنده مخې ته راشي چې هغه په دې اسمبلی کې ناست وي او د غریب عوام اواز چې کوم دی چې هغه د دې غریب عوام اواز جوړ شي په خپل هغه جوړ شي چې یاره زما د غریبانان دی ته د روټۍ پرابلم دی ته د کانې پینې پرابلم دی ته د سبزۍ پرابلم دی ته د وړو پرابلم. نو دا خو دې حکومت لم پکار دی چې دا دیو کې دی کولی شي خو بس افسوس دا دی د افسوس مقام دی چې لکه په دې شیزونو باندې سترګې پټې دي بس صرف د کرپشن یو بازار دی او ګرم من حوالې سره خو الله تعالی دې زموږ په دې ملک باندې خصوصي رحم و کرم وکړي او دلته دې الله تعالی امن راولي. په حقیقت دعا به په حقیقت مانو کې مونږ به ډېر خوشحاله یو انشاءالله تعالی. مونږ د امن داګیان یو او د امن طرف ته به ځو انشاءالله تعالی. او په دغه بیس باندې به زه دا خبر وکړم چې امن هم زموږ سره منسلک دی. د پاکستان هر شهري له دا پکار دی چې دا ادارو سره پوره مرسته وکړي په دغه شیز کې چې یاره داسې تاسو ته پته لګي ترهګر دی دهشتګرد دی چې د هغې بر وخت
اقدامات داسې وشي چې تی مطلب ادارو ته اطلاع وکړي انفارم کړي ادارې چې یاره دلته کې دا سړی دی سهولتکاري دی نه کوي. مثال که زه یا ته یا بل د دې شي سهولتکار جوړ شو نو په هغه ګناه کې مونږ هم سره مکمل ملوث یو په دې شیز باندې. نو دغه باره کې زه خپل عوامو ته دا ویل غواړم چې تاسو د ادارو سره مکمل یو ښه تعلق جوړوئ او ساتئ ورسره چې په دې باندې د امن د فضا برقرار